بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الترجيح. وإذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح، وهو عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر وصفا، حتى قالوا إن القياس لا يترجح بقياس آخر، وكذلك الكتاب وسنته. خجي قياس دویم فصل دے پدې کې راته دو دلایل کې یو دلیل ته ترجیح ورکولو بیان کړي، د ترجیح د ورکولو بیان راته کوي. چونکه مخکې معارضي بیان وشو، نو کله چې د دوو قیاسینو دلایلو معارضه راشي ترجیح بچاته ورکو، نو راځي اول ترجیح تعریف وکړو او به د ترجیح څلور طریقې دي د هغې بیان کوو سره د مثالونو. ترجیح لغت کې ویل کېږي وهو عبارة عن فضل أحد لغت کې ویل کېږي اظهار الزیادة لأحد المثلين على الآخر وصفا. په دوو مثلینو کې د یو د فضیلت اظهار کولو ته ترجیح وي، وصف په اعتبار سره. اصطلاحي تعریفي وهو عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر وصفا. اغا فضیلت ورکول دی، بیان د فضیلت کول دی نور الانوار کې وایي بیان کني به بیان تعریف د ترجیح نه بلکې به د چا تعریف جوړ شي، څه وایي رجحان تعریف به جوړ شي. بهرحال ترجیح تعریف سره دو مثلین دي، دو شیونه یو بل، دو دلایل دي یو د بل مثل دی. د وصف په اعتبار سره یو ته فضیلت ورکول چې دا اولاد دي ته ویل کېږي ترجیح. اسانه خبره ده که نه؟ بیا د ترجیح دپاره څلور اقسام دي، د یو بیان به که ورته وګورئ. واذا قامت المعارضة، کله چې متحقق شي معارضه ما قبل سربت بیانوي، نو کان السبیل فيه، نو لاره به په دغه دفع د تعارض کې الترجیح. څوک ده؟ خجي ترجیح تعریف وهو بیان، نور انور کې وسه بیان رئیسلی دی ای بیان فضل احد المثلین، او که بیان رونه باسو به د رجحان تعریف شي. وهو عبارة دا عبارت دی عن فضل احد المثلین، د بیان د دې خبرې چې یو مثلینو ته فضیلت ورکا راجح کا علی الاخر په بل باندې، یو قید ور سره بل دی وصفا د چا په اعتبار سره، وصف په اعتبار سره. په دې خبر وزن په یو کا یو قیاس ته چې ترجیح په بل ورکو، نو د ترجیح وجب وصف وي، څه وصف به قوت به پکې وي. دا نه چې یو طرف ته دوه قیاس دی او بل طرف ته یو دی نو دوه ولا به ترجیح ورکو، دا نه. دا خو ترجیح په وصف باندې نه شوله، دا خو په عدد باندې شوله. وصف دا چې یو ولی قوي دی بیان به کوو د خیر سره. تاسو پوهیږئ به دې. بهرحال بیان کول د دې خبرې یو جز چې فضیلت به دوو مثلینو کې یو ته ورکو دو جزا په اعتبار د وصف سره به ورکو درې جزا. نورې خبرې اسانې دي ښه. نو کله چې دا بیان وکړو چې وصف په اعتبار سره به ترجیح ورکو، نتیجه دا راووتله یو طرف ته یو قیاس دی بل طرف ته بل قیاس دی، معارضه شوه. به یو دریم قیاس دی هغه د دې مثلا د دې اول قیاس مرګرتیا کوي، نو دا به وجه ترجیح نه وي د اول لپاره چې د بل قیاس مرګرتیا کوي، دا دې راجح شي. یو طرف ته یو آیات دی بل طرف ته بل آیات دی، یو دریم آیات بل دی هغه د دې اول آیات مرګرتیا کوي مضمون کې، نو مطلب یې دا نه دی چې دغه راجح شو. یو طرف ته یو حدیث دی بل طرف ته یو حدیث دی، دریم حدیث چې دی هغه مثلا د یو حدیث ته دی اول مرګرتیا کوي، د دې مطلب بنی چې دا راجح دی. نو د ترجیح طریقه به څه وي؟ مثلا یو آیات محکمو د هغې په مقابله کې بل چې هغه ظاهرو نسو مفسرو، نو محکم خو اولای که نه پوهېږئ پې. یو طرف ته خبر واحدو بل طرف ته خبر متواتر مشهور، نو خبر متواتر مشهور چی دا اولای.
یو طرف ته قیاس ته جلی بل طرف ته استحسان دی بقیاس الخفی منگ بگورو اثر دا چا قوی دی نکا اثر دا استحسان بقیاس الخفی قویو اب راجی حویو کری دی بل قویو دا بل براجی نبی گئی پی انتہی آسان خبر دا گو رہے حتی قالو تردی چی دا اصول مولانو ویلی دی ان القیاس لا يترجح دا بن راجح کیگی بقیاس آخر بموافقت قیاس آخر چی موافق شید دی قیاس آخر دا بن کی ودی بن راجح ہو وکذالک هم دغشان الکتاب و کتاب دے چی یو آیات سر بل آیات مرگرتے وکڑا نو راجح دی شیدہ سینا والسنت دغشان سوکم دے سنتم دے داسی لا يترجح بانضمام اخرى الیها داسی منکو وانما يترجح البعض على البعض بقوة فيه دا وصف دیکھا منگ ویلی ترجیح پہ اعتبار دا چا سر رہی وصف راجح کی گی ببعض الدلائل قیاس پا قیاس سنت پا سنت کتاب پا کتاب على البعض باندی بقوة فيه دا علا چه بدی راجح کی چه قوت پروتوی لکا برو گوری مولی سیب یو نظیر را تبایانی یو سڑے دے یو کسی زخمی کو مثلا څلور پیری په چاړو والو څلور سوری پکې وکړه بل را لې هغه پکې یو پیر په چاړو والو یو سوری پکې وکړو او مړ شو دواړه برابر دي په قتل کې ښا دا باندې چې چا ډیر وهل کړی دي ډیر وارونه نو هغه قتل به پغه ورړو ها کده ډیر وارونو والا قوت په وارونو کې مطلب داغه زخم ډیر جوړ کړي او دغه په وجبانی قتل یقیني او دغه بل یقیني نو نبه خو قوت د وجنه هغه ته ترجیح ورکو مثلا یو کس ته بل لاس کټ کو او بل کس را لې هغه ولدم چټ کټ کو بیخي سره تی کټ کو نو کټ کېدل خو یو دی کنه خو دومره ده چې سره کټ کړي هغه کې قوت دی هغه نه سره ژوند نه پاتې کیږي نو اوس به نسبت چاته کو چا چې سر کټ کړي د قتل نسبت باغې ته کو مرحل دو زخمونه یو طرف ته یو زخم دو زخمونه والا لبا ترجیح به نه ورکو چاته وګورو قوت اثر تا کنه پوه نه شي وكذلك صاحب الجراحات لا يترجح دبن راجح کیږي على صاحب جراحه واحده صاحب د جراحت واحده باندې والذي يقوى به الترجيح اربعه برو ګوري وليس وجوه ترجيح څلور دي یو بقوة الاثر او دویم نمبر بقوة ثباته د دې بیان روان دي ثابت قدم کم یو وصف دي او دریم بکثرت الاصول دریشو او څلورم نمبر بالعدم بقوة الاثر بقوة الثبات او بکثرت الاصول او بالعدم یو بیانوی انشاءاللہ بقوة الاثر خبر وقتی وشولا تاسو غوږ شئ یو طرف ته مولوی صاحب قیاس جلی دی دا باقاعده نور انوار کې دواړو مثالونه تیر شوي منګه اوس هم دلته ویلو بل طرف ته استحسان بقیاس الخفی دی ندی کې به منګورو د چا اثر قوی دی نو که اثر د استحسان بقیاس الخفی قوی و هغه له ترجیح ورکو نور الانوار کی مثال تیر شوی دی مخوکا غیر ماکول اللحم مرغی بوبو کی ولا وبجټ ناپاک شوی کنه شوی قصه تیر شوی نو قیاس وای چې ناپاک شولی استحسان بقیاس الخفی وای وب پاکی دی قیاس وای ولی وای دی جټه لاړه کنالتا نو د چا او جټه جوړیږي د چا نه لاړ یو لاړې د چا نه غوخه ته حکم کی غوخه ناپاک نو لاړې ناپاک او دغه وب جټه ناپاک استحسان وای چې بای دا خو مخو کوي خوړو کې ریړو کې خود ماکول اللحم غیر ماکول اللحم دواړو پاکی نو اثر د چا قویو استحسان بقیاس الخفی اغل ترجیح ده به اور پس یو بل مثال ذکر کړي استادین کې بای هغه کې هم باقاعده اسامی کې بیان کړو چلتا اثر د قیاس جلی قوی دی نه ترجیح چاته ملاوا قیاس جلی تاسو پیږي لنډه دادا چې د ترجیح د پاره یو صورت قوت اثر دی وتو غره والذي يقوى به الترجيح هغه معنا
واقع کیږي چې په هغې سره ترجیح څو معنی دي اربعه اول الترجیح بقوة الاثر لأن الاثر معنى في الحجة وإذا اثر چې دا یو معنی ده په حجت کې نو وصف دی دا یو معنی ده ښه معنی وصف دی په حجت کې فمهما قویه کان اولا کله چې دغه اثر قوي کیږي د یو دلیل نو دغه دلیل به اولاوي ولی لفضل في وصف الحجه ځکه د زیادت ملاو شو کنه د حجت په وصف کې وصف په اعتبار سره و د څه ملاو شو على المثال الاستحسان في معارضه دغه الفاظ دغه دی على المثال على المثال الاستحسان في معارضه القياس په مثال استحسان بقياس الخفي په معارضه د قياس جلی کې دا قصه بیان شوی وکړه بهرحال دا مخکې تیر شوی موږ بچاله ترجیح ورکو د چا اثر قوي دی نو دا اول قسم شو ترجیح بقوة الاثر کنه نه بیږي به مخکې ځکه نه آسان دی دیم تاسو سره د نور الانوار لګ لګ ګوري دا څه چې موږ بیا دوی ودلته لیکل شوی باقاعده بیخي او شان خبرې دي او دویم نمبر والترجیح بقوة ثباته لګ برو ګوري جی یو طرف تم قیاس ته وصف علت مشترکه دی پکې بل طرف تم قیاس دی وصف پکې دی رکن قیاس خو وصف فی کنه تاسو ته پته دار و مدار د قیاس په چا مانی وصف مانی وصف د چا څنګه دی غیله وګورو یو طرف ته قیاس ته وصف پکې دی بل طرف تم قیاس دی وصف پکې دی توجه خدا یو وصف دی کنه د همیشه د بار په اصل کې موجودی دا وصف ثابت قدم وي په اصل کې او بل طرف ته قیاس کې چې کوم وصف دی دا کله په اصل کې او کله پکې نه وي نو کوم وصف چې په اصل مقیسلی کې هر وخت کې دغه وصل له ترجیح وي مقابله دی بلکې چې مثال یې وي پوه شي لږ به وګورئ مخکې موږ د مسله ذکر کړې وه چې په مسح کې تثلیث سنت دی که نه اکمال استیاب سنت دی نو شوافی وایي مسح کې تثلیث سنت دی او موږ حناف وایي چې نه جي اکمال استیاب سنت دی دا تیر شوي و که نه هغو قیاس کوي مسح قیاس کوو موږ په اعضای مغسوله باندې او علت مشترکه پکې فرضیت دی نو حکم پکې څوک شو تثلیث هغه درې واړو کې تثلیث دی کوم او موږ وایو چې نه جي علت د وربند کې خدای موږ وایو حکم اکمال له استیاب و رأس تثلیث نه دی او علت تا کم بیان کړی دی فرضیت نه دی بلکې مسح د خپل علت دی کنه مسح راشه کنه دا مسح لکه تیمم کې وګوره خفین موزه کې وګوره پټۍ باندې وګوره په دغه ټولو کې تثلیث شته کنه بل ځای ته لاړو ادم ته لاړو لږ شان کومه دی فرضیت چې دی کنه رکنیت فرضیت تاسو راشئ دې کې ثبات نشته چې دا په کوم ځای کې ونو هلته هم وي تثلیث هم وي راشئ د مونځ ارکانو ته سجده ده رکوع ده قیام دی په دې ټولو کې تثلیث شته پکې نشته پکې حالان کې فرضیت او رکنیت پکې شته دی ورسېدلی که نه پې او مسه چې کوم ځای کې ګوري تثلیث به پکې نه وي موزې له ورشه تیمم له ورشه پټۍ باندې موزه کې مسه کې هغې له ورشه تثلیث شته پکې نو مسح هغه تثلیث نه غواړي دا د خپل حکم سره هر وخت کې ورسره وي کومه دی وګورئ والترجیح بقوة ثباته على الحكم دا تعبیر داسې وکړي مولوي صاحب ترجیح بقوة ثبات معنی دا ده چې علت چې په کوم ځای کې نو بس حکم ورسره وي بل علت داسې چې کله یي حکم ورسره او کله داسې مې چې یو حکم ورسره نه وي نو ترجیح به کومې ولوي چې کوم ځای کې حکم ورسره وي حکم نه جدا کېږي یا داسې ووایه کوم علت چې داسې علت وي چې د هغې نه حکم نه جدا کېږي اقه به ولایي په مقابله د هغه علت کې چې هغه نه کله کله حکم څه
جدا کیږي پوه نه شوي والترجيح بقوة ثباته ثبات الوصف المؤثر على الحكم مع الحكم المشهود به سره داغه حکم کم حکم د چا د باره چې دا وصف شاهد دی وغه مشهود به دی حکم دی کنه حکم مشهود به وي لکه قولنا فی مسح الراس لکه زمنګ دا قول په مسح د سر کې څه انه مسح د علت دی علت څوک دی مسح لانه دا مسح وصف جوړول دا اثبت دی فی دلالت التخفیف په حکم کې فی دلالت التخفیف حکم کې د مسح حکم دار چې دی کې تخفیف وي نو په دغه حکم باندې دلالت کولو کې دا اثبت دی کم ځکه چې مسح الته تخفیف وي اوس خبره خو واضحه شوله کم ځکه چې څه وي دغه وصف وي مسح الته دلالت په تخفیف یعنی حکم وي تکرار نه نو من قولهم كما دي دا اثبت دې دې قولنا د شوافی او د دې قول نزيد اثبت دې چغو و انه ركن مسله فی دلالت التکرار حکم څوک دې تکرار یعنی تکرار باندې دلالت کوي موضوع دروخه مالکا د غستارو کن به دلالت به تکرار نه کوي حکم به ور سره نه وي حکم سره به ثابت قدم نه وي یو وای حکم به ور سره نه وي پیږي پی فإن أركان الصلاة کیو ګور کنا تمامها بتمامها دې ک تمامها دې لکه ټول پټول ارکان ګورا دا ټول بل اکمال دي کامل خو به کې دا خدا خو دون التکرار تکرار پکشتا اگر ته سجده کې تکرار دي نو به سجده کې دا دویمه سجده چې دا د اولی تکمیل لپاره نه د دواړه مستقل دي دا لري چې د ذهن کې رانی شي کنه چې تکرار خوشته کنه تکرار خو هغه ته وای چې په یو د دویم چی یا دریم د اول تکمیل لپاره لکه یو پیر دی مخوینځلو دویمه پیر دریمه پیر سنت وای سنت تعریف هم دار چې فرض له تکمیل لپاره او سجده کې دا سینه ده فاما اثر المسح في التخفيف ووركنا فلازم في كل ما دا لازم دی بار غزای کې لا یاقلو چې غیر معقول وی لګبر وګورئ سیده اصل کې اعتراض نه جواب کوي زب در وخه ما توجه جی استاسو وسبوی حکم سره بنوي لازم دلالت به حکم نه کوي به الفاظ دیگر حکم به ور سره نه وی لازم اثبت هونه شو څنګه استنجا چې څوک کوي کنه التمسحي استنجا کې مسحي لټه باندې کني حالانکه تکرار پکې مسنون دي تغویلیو چې علت مسح ده او حکم تخفیف دی یعنی عدم تکرار دا خبره می شروع کنه وکړی لکه چې بس تخفیف دی کنه تخفیف عدم تکرار کی راځي نو تاسو حناف ویلیو علت څوک دی مسح حکم څوک دی تخفیف عدم تکرار زبدرو کما مسح بوي تخفیف عدم تکرار بنوي بلکې تکرار بوي استنجا کې پوه نه شلې په جواب مولوی صاحب مسح منګه یادو چې دی کی دا دلیل د تخفیف دی تخفیف حکم ور کوي ور سره مرګري اثبت فی دا ال چې غیر معقول وي سوي یعنی عقل موافق نوي لکه تیمم کول لکه جبیره باندې مسح کول لکه موضوع باندې مسح کول لکه بسر باندې مسح کول ټول غیر معقول دي او د سنجا مثال چې دا ورکو دا خو معقول دي لوټي معنی رشته شرمګه پاکیږي حقیقت دی دا خو غیر معقول نه دی موږ څوک یادو غیر معقول کنه نه پیږي به کومه دی فما اثر المسح في التخفيف فلازم خو غره في كل ما بارغ ځکه لا يعقل چاغه د عقل موافق نوي تطهيرا د تطهير په وجه كالتيمم ونحوه بطور تطهير ور سره لازم ده مسح یعنی تطهير پیدا کوي لکه تیمم کې وګورو دغه شان به مسد موزه کې او به مسد جبیره کې څه شو دو کنه دریم والترجيح بكثرة الأصول لأن في كثرة الأصول زيادة لزوم الحكم معه لکبر وګورئ جی دریم نمبر ترجیح ده بكثرة الأصول څه مطلب یو طرف ته قیاس تاسې قیاس دی چې د هغې مقیس علیه زیاتې دي
بل طرف ته داسې قیاس دی چې مقیس علیه پکې یوه ده نو کوم ځای کې چې کثرت الاصول وي مقیس علیه زیاتې وي هغه له به ترجیح ورکوو په مقابله د هغې کې چې مقیس علیه پکې یوه وي تاسو ورسېدلی نو د کوم قیاس کې چې مقیس علیه زیاتي هغه له به ترجیح وي د هغه قیاس په مقابله کې چې هلته مقیس علیه یو وي مثال په طور مقه مثال دی دغه یو شی اړه ورړه وښه موږ حنابه په نظم باندې مسح کې تسلیث شته نشته شوافی وایي مسح کې تسلیث شته د هغو دپاره مقیس علیه فقط یو دی اعضای مغسوله او موږ دپاره وګوره مقیس علیه تیمم یو مسح علی الجبیره دوا او مسح په موضوع درې پوه شولې پې نو دا مقیس علیه زیاتوالی چې دی که نه دا قوت پیدا کوي وصفن ښه دا اعتراض ونه کوي چې د دې خو داسې مطلب شو چې یو طرف ته درې قیاس دي او بل طرف ته یو دی تا خو راته ویلي چې یو طرف ته دوه او درې قیاس دي دا په اصل کې زیاتوالی دی له به اعتبار نه وي دلته خو تا ورکو که نه بلې چې پوهېږئ که نه وایي نه کله چې دوه قیاس یا درې قیاس نو هلته خو ترجیح په عادت سره شوله دا موږ نه یادو موږ دا وایي قیاس یو دی خو مقیس علیه زیاتې دي نو یو مقیس علیه کې قوت پیدا کېږي دغه حکم ته خیال هم دی که نه نو په دغه اعتبار سره ورته ترجیح ده والترجیح بکثرة الاصول لأن في كثرة الاصول زیادة لزوم الحکم ځکه په کثرت اصول کې زیادت دی د لزوم حکم معه دا پکې معلومیږي چې وګوره هغه ځای کې وصف سره حکم لازم دی وګوره جبیره کې هغه ځای کې یعنی تیمم کې هغه ځای کې نو دا دغه دویم په شان شو کې خیلمي والترجيح بالعدم عند عدمه وهو أضعف من وجوه الترجيح لأن العدم لا يتعلق به حكم لكن الحكم إذا تعلق بوصف ثم عدم عند عدمه كان أوضح لصحته لك بروغوري څلورم نمبر ترجیح په عدم باندې څه مطلب یو وصف داسې وصف دی چې عقلی حکم هم وي دې ته اضطراد ویلی کېږي او کله چې نه نو به حکم هم نه دې ته انعکاس ویلی کېږي دې په مقابله کې بل داسې وصف دی چې عقلی حکم وي او چې عقل نه نه دا نه چې حکم دی نه پدن لګي پوه شوي که نه یو طرف ته داسې وصف دی چې کله دا وي حکم هم وي چې کله دا نه وي حکم هم نه وي معلومیږي چې د دې وصف اثر شته که نه ګوره چې شته دی حکم هم شته دی او چې نه شته ډېر قوي اثر دی ښه چې حکم یې او چې نه حکم نه بل طرف ته وصف داسې دی چې وي حکم خامخا وي خو چې نه ده لازمه چې حکم نه حکم به بل وصف په وجه که نه پوه نه شوئ نو کوم وصف چې داسې و چې هغې کې اضطراد او انعکاس و دا به اولایي د دې بل په مقابله کې کوم وصف چې داسې و چې هغه و حکم و چې هغه نه و حکم هم نه و بیا به دا اولا وي ښه اگر چې عدم لره اعتبار نشته دی چې یو شی وصف نه وي نو حکم دی نه موږ پرون ویلي درس کې دې له خو اعتبار نشته چې وصف نه حکم هم دی نه دا خبره نشته ځکه دا هم کېدی شي د یو شي ګڼه اوصاف وي علتونه یي که یو نه بل به یي که نه نو دا نه ده لازمي چې یو علت نه نو حکم دی نه ځکه عدم داسې څه شی نه دی چې دا په چا کې اثر وکړي د معدومیت چې ته معدوم شه دا داسې څه شی نه دی پتن لګي پوهېږي که نه بې خو بهرحال مستقل شی خو نه دی که نه چې مستقل شی نه دی ترجیح ولا ورکولی شي د وصف په اعتبار سره وصف تعریف هم دا دی موږ ویلو که نه چې دوو مثلین کې به یو له فضیلت ورکو بیان فضیلت به کوو په څه وصف سره وصف څه مطلب دی مستقل دلیل به نه وي دا مستقل دلیل نه دی که نه دا هم نه ویلي که نه وصف تعریف هم نه وکړی نو انور کې شته دی چې مستقل دلیل نه وي کومه دی والترجیح بالعدم عند عدمه کله چې وصف معدوم وي نو حکم هم د معدوم وي او اضعف خدا ضعیف دی من وجوه الترجیح نه ولې ضعیف دی وجه خپله بیان کړې ده لکه څنګه چې مخکې پرون سبق کې ویلي لأن العدم چې دی لا يتعلق به حکم دې پورې د حکم څه تعلق نه وي چې زه نه ومه وصف وي نو حکم هم دی نه وي لکن الحکم لیکن دومره د حکم چې کله داسې و چې وصف سره دومره قوي تعلق و چې وي او چې نه وصف نه حکم هم نه اثر پکې رالی دغه وصف قوي وصف دی لكن الحكم إذا تعلق بوصف
لیکن کله چې حکم متعلق شو وصف پورې او وصف پورې ثم عدم او به دغه حکم معدوم شو د عدم د وصف په معدوم والی باندې نو کان اوضح دا ډیر واضح شو لصحته د دې خبرې د باره چې هلکه د دې حکم د باره هم دا وصف صحیح وصف دی دا قیاس صحیح قیاس دی پوه شوي لږ پاتې شو